دې قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشي وایو پروګرام سپینو خبرو کې او څنګه چې تاسو ته مونږ ویلي چې جمعه خان صوفي صاحب راسره مېلمه دی. صوفي صاحب پوښتنه دا لرم چې د پاکستان هغه کوم سیاسي مشرانو چې هغوی خو د پاکستان خو هغوی زیات کار د افغانستان په حکومت کې ساتلی، د افغانستان په کارونو کې زیات کار ساتلی، چا لکه کم چې د پښتنو سیاسي لیډران ځان ته وایي، تاسو خپل کتاب کې داسې خلک منشن کړي دا چې برعکس شوی دی، هغوی زموږ په کارونو کې ډېره ګوتې والي په نسبت د پښتنو لیډرانو. جی ځکه چې هغوی حکومت و نو زمونږ لیډرانو خو دغه باره کې د هغوی حکومت کې چې دی نو ډوره لاس نه دی والی. نو تاسو چې خپل کتاب کې دا لیکلي دي چې ولی خان بابا هم پکې یاد کړی، هلته یو تنظیم چې کوم تاسو د هغې هم ذکر کړی دی او بیا هغې هلته انتشار خور کړی دی، هلته شرونه کړي دي، هلته ظلم کړی، دا هم ستاسو په دې کتاب کې شته. خبره دا ده چې هغه ټول افغانانو زمونږ تعلق چې افغاني لوري سره و، افغاني لوري کې پاټی وې، هغه پاټو سره و. دا چې هغې نتیجه کې څه شوي دي نو دا خو د هغوی ذمهواري وه. دغه شان هغه هم زمونږ په دا کې ګوتې والي. دا ان پی چا جوړه کړې؟ دا خو نجیب جوړه کړې ده، کنې دا خو ان ډي پي وه، نیشنل ډیموکریټک پارټي وه. دا خو نجیب پې دا ټول لیفټ او دا مختلف راغونډ کړه، ولی خان یې ولا مشر کړه او بیا هغه لیفټ بیا دوی وشړل دغه کړل لار ورته د دې ان پي نه. لیکن دا خو نجیب جوړه کړې ده، دا خو زمونږ په یادو کې جوړه شوه. څه مقصد له جوړه کړې وه؟ د افغانستان په تایید کې، د افغانستان د انقلاب په تایید کې دپاره جوړه کړې وه. تاسو په دې خپل کتاب کې د عدم تشدد د فلسفې نفي هم کړې ده. تاسو پکې په داسې انداز سره بیان کړی دی چې مطلب دا وخت کوم د عدم تشدد فلسفه مخې ته راوړي دا خلک او موږ ته د پښتنو مشران وایي دغه فلسفه د دوی نه وه. نو دا خو چې ته بمونه خلاصې خلق سیاسی خلق خپل مخالفین وجنې دا عدم تشدد دی. ټیک نو دا مخو هغه پکې کړی دی، عدم تشدد خو نه شو که نه. لہذا عدم تشدد نفي دی خپله کړې ده، ما نه ده کړې. دا جدوجہد خو ما نه یې شروع کړې، دا خو نیشنل پارټي وه، مشر ولی خان و، هغه شروع کړی دی. نه نو د ولی خان هغه یو څو که تاسو موږ ته ووایئ چې یاره دا کارونه یې کړي په دې وجه دوی د دې فلسفې نفي کړې ده. خو دغه تحریک ټول هغه شروع کړی دی. څه و دې تحریک کې؟ دا پښتون زلمی جوړ کړی دی. دا پښتون زلمی یو ملیټنټ تنظیم و، دې ته ټریننګونه ورکړي دي، دلته ټریننګ ورکړی، په افغانستان کې ټریننګ ورکړی دی. هغه وخت خو د نیشنل پارټي کې بلوچان هم د بلوچو تنظیم و، هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، هغوی جدوجہد کړی دی، مسله ګوریلا جنګ یې کړی دی. دا او د دې مشر څوک و؟ د دې ټول تحریک مشر ولی خان و. نو چې دا ته وایي چې نه دی نو دا پیروکارو دا کار کوي، دا غلطه خبره ده. ټیک دا شروع کړی هغوی دی، نو هغوی چې شروع کړی دی دا چې ولی خان خپله هم ټوپک اخیستی وی اتلی وی، دا خو لیډر نه کوي. دا یې په ماوتا کړي؟ بالکل په ماوتا کړي. دا پښتون زلمی څوک و؟ دا اعظم خان څوک و؟ دا اعظم خان چې بیا وزیر شو، بیا لوی بابا شو، دی نو موږ پښتون زلمي کې. او د دې ګټه افغانستان ته ورکوله که پاکستان ته ورکوله؟ د دې ګټه هیچا ته ونه رسېده. د دې ګټه د دواړو ملکونو ترمنځ غلط فهمۍ، سوء تفاهمات، دواړه وروڼو ملکونو خلکو ترمنځ دشمني، تربګني پیدا کولو او هغې په نتیجه کې دی وی چې یا به موږ بھټو تسلیم کو او یا به چې دی نه دا پښتانه آزاد کو. نه پښتانه آزاد شو، نه بھټو تسلیم شو، بلکې نتیجه څه شوه؟ نتیجه دا شوه چې پښتونستان نه پښتونخوا جوړه شوه، هغه پښتونستان ته موږ شا کړه. او داود خان راکوي د ډیورنډ منم، داود خان د دې مدعي په افغانستان کې داود خان هغه ډیورنډ منل شروع کړ. د دې دغه نتیجه شوه او هغه نتیجه چې موږ خلکو ته وایو چې د دې نتیجه دا شوه، خلک بد ګڼي. دا ماته چا تپوس وکړو چې پی ټي ایم څه وایي، نو مې پی ټي ایم خو ځینې مطالبې جایز دي، په کار دی باندې جدوجہد وکړي، او ځکه چې هغوی ته ډېر تکلیفونه رسېدلي. ولې دا کومې افراطي او متشدد او دا
انتها پسندانه نارې و چې وایي دوی ته تاریخ نه معلومه دا د ولي خان نه غټ خلک نه دي دا د نیپ نه غټ خلک نه دي او هغه وخت روس هم ژوندی و شوروي اتحاد هم اندرا ګاندي هم موږ نتیجه دا شوه چې د پښتونستان نه مو پښتونخوا کړه هر څه مو ومنل او داود خان هم چې دی نو الټا چې دی نو ډیورنډ منل شروع کړه نو تاسو خبره چې کومه د پی ټی ایم وکړه چې د هغې د مطالباتو وکړه ځینې ټیک دي ځینې نه دي تاسو څه ګڼئ چې یاره د پښتون حق څه دی پښتون ته څه ورکول پکار و چې هغه ورنه کړی شو پښتون حق دا دی لکه د پنجابي حق دی لکه د سندي حق دی لکه د بلوچ حق دی پښتون په پاکستان کې ډېر خیرازه دی چې څوک د پښتونستان وایي د پښتانه خپل غرونو کې راګیرو غواړي دا د پښتانه دشمنان دي ما ته خو پته ده پښتانه خو ما د افغانستان کې هم لیدلي دلته هم لیدلي ته لاړ شه کراچۍ پښتون دی پکې ته لاړ شه په سند په هر یو ښار کې پښتون دی د پنجاب په هر یو ښار کې پښتون دی کشمیر کې پښتون دی ګلګت کې پښتون دی دا اسلام آباد چې موږ پکې ناست نیم پښتون دی ته د یو شړاته وایي ورده دې غرونو ته ورده دی به څه کوي څه به خوري دا چې کوم غواړي چې پښتونستان غواړي او لرو بر غواړي دا لرو بر یې راټولوي د پاکستان نه یې راټولوي او د افغانستان کې هم پښتانه د غیرو پښتنو په ځمکو زیات ناست دي ټیک ترکستان د افغاني ترکستان کې ناست دي هرات کې ناست دي په دې خپلو د پکتیا په غرونو کې خو نه دي یا د خوست په غرونو کې هغې نه خو نیمې نه زیات خلک اوتې دي خپلو غرونو نه دې غرونو ته دی بیا را جمع کول غواړي دا چا د پښتنو په حق کې خبرې دي مخالفت کې دي نو تاسو څه وایئ چې لکه یو ځان لا سټیټ پښتونستان دی جوړ شي نه دی جوړ شي نه کېږي ځان لا سټیټ چې پښتونستان جوړ شي خو دا جوړېږي دا څه ورته وایي پښتانه به د پاکستان نه ټولوي که نه نو ته چېرته به دې ته ورته ورکولی شي ډوډۍ هلته خو یو قومونه اوس هم چې دی وایي دا معدنیات وایي ملي نه دي دا د قبیلو دي نو چې یو قوم په دې اخته چې معدنیات هم ملي نه ګڼي نو هغه به څنګه دغه شي هغه به څنګه ووایي چې دا تر اوسه پورې زموږ دا چې موږ خو د قبالیت نه راوتي افغانان خو نه دي راوتي ای خو د مقبل او د څه ورته وایي د منګل تر اوسه جنګ دی په غرونو باندې چې دا پورو غر زما دی بل دا ټول نیچرل ریسورسز د سټیټ وي بهر دی کې په ټوله نه نو په دې کې چې بیا دا خبره ده چې دا ټکه پورې دا سیمه دا د پښتنو وه نو چې په دې سیمه کې پښتانه به پښتونستان وی وسایل هم پکې ډېرو نو ښه نه وه چې بیا دا پښتونستان جوړ شوی وی پښتانه د پاکستان نه جدا جوړ شوی وی دوی چې کوم ځان له ډیمانډ خپله مطالبه وه چې دا ټکه پورې دا سیمه زمونږه ده دا مطالبه ده نو څه به شوی نو دوی خپل یو د دې مطالبه خو نه وه دا خو ما خو درته وویل موږ خو هندوستان سره شریک یو هندوستان غوښته او هغې کې به صحیح وه چې هغې کې به پښتانه ډېر دغه اوس مو کراچۍ ښار دی په سبب هغه وخت که شوی بمبای به هم زموږ ښار و کلکته به هم زموږ ښار و دلي به هم زموږ ښار و خو هغه خو نه شو اوس چې دا پاکستان ماته چاته ته فایده رسوي پښتون ته نه پښتون خو ټول نه زیات تاوان په پکې کوي سندي خو نه اوسي په دې دلته پنجاب خو زموږ علاقې ته نه دي راغلي پنجابیان سندیان نه دي راغلي موږ خواري شوي په دې پاکستان کې په افغانستان کې غیر پښتنو باندې چې پښتانه خواري شوي ټیک افغاني ترک نو موږ چې دې غرونو ته راشو نو موږ به څه وکړو دا اوس نه ده دا د سوونو کالو راسې دا خبره روانه ده چې پښتانه د میدانونو ته ځي د هندوستان او دغه نه نو چې دغه وخت نه دا خبر روانه ده تر اوسه پورې ونه شوه مطلب دا دی چې دغه سیاسي مشرانو د خپل پښتانه سلوبولي دي ټایم یې پې تېر کړی دی خپل سیاست یې پې چمکاو کړی دی داسې ده چې یو د احمدشاه بابا افغانستان چې افغانستان نو هغه ته به خراسان وي یا دا افغانستان نوم بیا ډېر وروستو انګریزانو عام کړی دی او بیا افغانانو خپل کړی دی هغه امیر عبدالرحمن خان بیا افغانستان نوم ایښی دی خبره دا ده چې هغه وخت کې دا پاکستان او دا افغانستان یو ټول ملک د احمدشاه راځي چې هغه ملک جوړ کړو صحیح ده هغې ته به خراسان ویلو خراسان جوړ کړو یا هر څه نوم پاک افغانستان ورته ورکړو دغه یو ملک جوړ کړو صحیح د احمدشاه بابا دغه ریوایو کړو هغه به صحیح وي که څوک وایي د احمدشاه بابا ملک دا چې پښتانه بیا غرونو ته راټولي غرونو کې دی څه خوري ټیک د غرونو کې ډوډۍ نشته
بیا د دې نه چې یو قبیله راشي بل قبیله لوټي لکه موږ چې لوټلي دي موږ ته به امیر تیمور د غرونو لوټماران وي تاریخ ته خو موږ نه تلو موږ خبرې راخلو چې زما په خوښه وي یا خبرې چې زما په خوښه نه تاریخ کې موږ هغه نه راخلو موږ یو بل لوټماري کړې ده قبیلو لوټماري کړې ده دا د کلي به په کلي ورغله اپه به لاړه اپه به یې ورته وي ښځې به یې راوستې څاروي به یې راوسته دا د پښتو دور دغه و دا موږ چې لږ مهذب شوي د انګریز مهذب کړي او د پاکستان کې هم لږ مهذب شوي موږ د هغې نه مخکې څه وو موږ تاریخ چا لیکلی دا تاریخ چې احمدشاه بابا خو یو سړی و هغه لاندې د هغه کنفیډریشن و د لاندې خو د خانان و د موږ دا خبرې چې دی دا خبرې موږ تاریخ چې دی موږ یو سوشل هیسټري نه لرو چې موږ یې ولګو د پښتانه پې پوه کړو چې ستا ژوند دا و دا اوس خو دی د سوات نه را روان چې د کراچۍ پورې دی په خپل کلو کې هم نه شوی ګرځېدی سم یو بل مو لوټو یو بل مو دا کو اپه به مو راوسته دا ټولې نومونه اوس زموږ نه یېرې دي دا خبرې ځکه یېرې دي چې موږ ته تاریخ چا نه دی لیکلی په پښتانه خو ورسره په دې غټو خبرو باندې چې دی نو دلي هغه یو پکې دا وایي یو شاعر پکې دا وایي چې آدم هوا سره پښتو وویله یو شاعر پکې دا وایي نو ته ووایه چې داسې انتها پسند خلک چې دی دوی ته به څه وایي پښتانه په خپله وایي چې کوم دی نه ګرېږي هغه ځای مه ګروه پښتانه هم هغه ځای ګروي دا چې دوی په آدم هوا سره پښتو وایله نه دا چېرته خبرې کوي داسې خبرې دا پکې شاعر دی بیا موسی هم پښتو وایله ټول پیغمبران هم پښتو وایله داسې انتها ته بیا موږ لاړ شو او دا موږ یو نارمل قوم یو نارمل قوم کې موږ باید چې ځان ځای په ځای کړو او دا غټې باټې او دا لوی خبرې موږ ونولو دا خو هغه سیاسیان د دې لپاره کوي چې خپل پیروکاران پیدا کړي او هغه پیروکاران بیا په دې غلطو خبرو باندې روان وي او خپلو کې جنګونه کوي خپلو کې جګړې کوي او هغې مسله هغې دا ده چې بیس د پښتنو اصلي مسله چې د ډوډۍ مسله ده د هغه د کلچر مسله هم ده ډوډۍ مسله ده د هغه د اقتصاد مسله ده د هغه د معیشت مسله ده د هغه د تعلیم مسله ده دا مسلې زموږ اهم دي موږ بهر ولې راو د پنجاب کې د پښتانه چې خوري څه ده ډوډۍ ته راغلي پخوا چې هم هندوستان ته څه لته ډوډۍ ته که عسکر په ایستلی دی دغه دی که د مزدور په ایستلی دی که د سودخور په ایستلی دی ډوډۍ لتلی دی خپل کورونو کې ډوډۍ نه وي نور څه دپاره ته اول ته به چې دی منظم ژوند و غریب خلک و هغوی به برداشت کول ټیک د ډیورن لاین څه حقیقت دی ستاسو په نظر ډیورن لاین یو بین الاقوامي کرښه ده چې دا افغانانو رایستې ده او د افغانانو باچایانو جوړه کړې ده ما نه ده جوړه کړې امیر عبدالرحمن خان په خوښه جوړه ده او امیر امان الله خان یو انټرنیشنل بارډر کړی دی هغه غزا ده چې موږ دې غازي کړی دی غازي هغه غزا د ډیورن لاین چې د انټرنیشنل بارډر کړی دی دا خو افغان دې په کیسې ویلې دا موږ ببولالې وایو کیسې وایو دا ډیورن باره کې کیسې دي په افغانستان کې چې ګورې د کتابونه دي کیسې دي شعرونه دي په شعرونو خو نه کېږي وروره خپله ډیورن کیسې لیکلي دي د معاهدو کیسې لیکلي دا څوک چاته نه ښایي وایي کیسې دي د امین عبدالله خان باندې په تحمیلي شوی دی او په زوره پې منل شوی دی ټولې کیسې دي ټولې دروغې دي نو دا دوی اوس موجوده حکمرانان هم د افغانستان دا نه مني نه مني خو ځکه چې خلک ورسره خلک یې نه مني خلک یې بد آموخته کړي دي چېرته دغه کوي خلک یې دومره بد آموخته کړي دا اوس د اوړي کې چې دی نو د افغانان راغلي ما ته تپوس وکړه چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او د ځمکې بشپړتیا چې هغه ورته علاقايي تمامیت مې دا مني افغانستان دا مني که نه نو وایي نه مني خو مطلب یې افغانستان مداخلت کوي پاکستان کې پاکستان خو نه کوي نه نو په دې کې خو د دې سیمې نه زموږ د خیبر پښتونخوا هم ځینې سیاسي مشران هغه سیاسي مشران خو هم هغې غرض دی ما خو درته وایي چې دا خو د پیسو لوبه ده د اقتدار د پیسو لوبه ده پیسې چې دې خواته پیسې وي په پنجاب نه اخلي چې هغه خواته پیسې شوي د دې ځای نه بند شي هلته نه اخلي دا ولې ما ته په تاریخ خو زما دې لیدلی دی دې که خو ما ډېرې خبرې په اشارو کې کړي دي بلکل نو هغه خبره دا ده چې خبره د اقتدار او د پیسو ده خبره د نور څه نه ده دا خو ټولې دنیا ته معلومه شوه دا اوس د NP حکومت څه یې وکړه اقتدار او پیسه ټیک بیا دا ټولې خبرې چې دا دی په دې خپلو پیروکارو ته وایي دا یېري بیا
هغه خبرې چې هغه یې ورته وایي هغه یې یادوي. دا دوام د دې نه پښتانه باید چې تاسو د انپی د دور خبره وکړه افغانستان خبرې ته بیا راځو. خو انپی په خپل دور حکومت کې یو خوا په دهشتګردي وه، هغې باوجود هم هغې په خیبر پښتونخوا کې نښه یونیورسټۍ کوم وګورو، مواصلاتي نظام وګورو، د پولیسو نظام وګورو، نو کارونه یې دومره کړي دي زما په خیال چې پښتنو منلي. خبره دا ده چې په هغه وخت کې د دې صوبایي حکومت سره چې څومره پیسې په ټول تاریخ کې دومره پیسې نه دي راغلي دې صوبې ته، ټول دنیا ولا ورکولې پیسې. یو دویمه خبره دا ده چې په هغه وخت کې دهشتګردي وه، صحیح ده، د یو برخه د دا کړي هم د خرچ کړي هم د دې کې هم شک نشته، خو د حکومت نشه کېدی که هغه نه خرچ کولی. خو دا اس ام اس او دا ایزي لوډ دا خبرې خو دروغ نه وي که نه، ټیک نو چې هغه هم چلاولې هغه خو که زه درته کیسې وکړم نو خو ډېر وخت پرې غواړي. لیکن نو په دې باندې دا دهشتګردي چې کومه د دوی په دور حکومت کې وه او چې حکومت څنګه ختم شو نو دهشتګردي ختمه شوه. نه هغه دوی څه دغه فوجیانو دغه وکړه، عملیات وکړه، فوجیانو اپریشن وکړه. که وزیرستان کې اپریشن نه وي هغې دا ګیله هم کوي که نه چې یاره زموږ په دور حکومت کې حالات هم هغسې نه و، سازګار نه و. خبره دا ده چې صحیح ده سازګار نه و، خو هغه سکولونه چې جوړو تر اوسه پورې پکې ناجوړه دي، هغې ته پیسې هم راغلي دي نه دي لګولي، سکولونه لا تر اوسه ناآباده دي، هغه پلونه لا تر اوسه پورې ناآباده دي. دی په وخت کې راځو د افغانستان طرف ته ځي. د پاکستان او افغانستان اړیکې چې کومې دي نو دا موږ چېرته سمې ونه لیدې، د دوی د حالات خپل منځ کې چېرته ښه نه شو، د دې په شا باندې څه سوچ د دې په شا باندې دغه یو شی دی، دا د ډیورنډ نه منل، د دې ټولې خبره بنیاد دغه یو دی او دې کې موږ هم لاس وهلی دی ورسره، موږ هم ورته لاس کړی او هغه یې کړی دی. ډیورنډ دوه ملکونه په دنیا کې چې هر ځای چې وي او چې په ګاونډ کې وي او د یو بل هغه څه وایي ټریټوریل انټیګریټي یعنې د ځمکې بشپړتیا او نیشنل ساورنټي یعنی ملي حاکمیت ونه مني، هغه څنګه اړیکې جوړېل شي. افغانستان تر اولې ورځې نه پاکستان ملي حاکمیت او د ځمکې تمامیت نه دی منلی، نو مطلب دی چې هغه په پاکستان دعوه کړې ده، نو چې په پاکستان دعوه کړې ده د بنیاد د دغه ځای نه خراب شوی او هغې شاته بیا پروپیګنډې شوي دي، تبلیغات شوي دي او نښتې شوي دي او باجوړ کې نښتې شوي دي، په بلوچستان کې نښتې شوي دي. زموږ په دې ډېرو قبایلو کې چې دی نو هغې به پښتونستاني ملکانان ساتل او هغې له به پیسې ورکولې، په قبایلو کې به چې که نه پاکستان کوم سړکونه جوړول د هغې مخالفت به یې کوو، سکولونه جوړول د هغې مخالفت به یې کوو، کلینیکونه به جوړېدل پاکستان د هغې مخالفت به هغه یې کوو. دا ټولې خبرې خو یو لوی تاریخ دی، دا تاریخ ځکه درته وایم چې د دې باره کې هله کېدی شي چې دا دواړه د یو بل نیشنل ساورنټي ومني او ټریټوریل انټیګریټي ومني. افغانستان یې تر اوسه پورې نه مني، لہذا پاکستان په دې کې ګرم نه دی او په دې کې دا زموږ دا چې ځان ته نیشنلسټان وایي د دوی پکې فایده ده. د دواړو میندې دوی په خړو اوبو کې چې دی نو میان نیسي، دوی چې دواړو میند کې خړپړتیا وي میان نیسي، دوی ته فایده ده پکې، ما تا ته خو فایده نه ده. ټیک نه نو افغانستان دا ګیله هم کوي چې یاره کله روس رالی نو په افغانستان کې د هغه وخت نه حالات چې کوم خراب شوي دي دا پاکستان خراب کړي دي، پاکستان دلته جهادیان را لیږلي دي او د اور د لمبې جهاد مسله خو درته ما مخکې توجیه کړه چې دا جهادیان چې راغلي دي دا د بھټو وخت کې راغلي دي، دا ګلبدین د بھټو وخت کې راغلی، د دې دا زموږ په جواب کې راغلي. اول موږ تللي یو، زموږ په جواب کې ګلبدین هم راغلی، زموږ په جواب کې رباني هم راغلی، زموږ په جواب کې رحمت شاه مسعود هم راغلی، زموږ په جواب کې مولي خالص هم راغلی دی. دا ټولې خبرې او دا د هغې واړه واړه کمانډران هم راغلي دي. خبره دا نه ده، بنیاد هغه ځای نه ایښی شوی دی او زه په هغې کې یو وم، ما خو په دې خپل کتاب لیکلي دي. البته دا دی چې روس راغی دغه رای پاکستان ته پکارو چې په دې کې لاس نه وهلی، دا د پاکستان په ضرر تمام شو. دا پاکستان دغه چې کړی ځکه چې ضیاءالحق ته هم ضرورت و چې خپل ځان تقویه کړي، کمزوری و او د ټول غرب او عربو مدد ورسره راغی، هغه دپاره هم ضرورت و، هغه هم ورسره دغه ورکړه کړي. زما زه هم د هغې مخالف، دا پاکستان صحیح نه دي کړي ځکه او هغې خو دغه جهاد چې پاکستان په مدد باندې شوی دی، هغه جهاد روزانه نن هغې نمانځي، افغانان یې نمانځي. جهاد څه د پاکستان ته منفي که جهاد هېڅ شی نه و،
جهاد څه کولی پاکستان نه هغوی خو دا وایي چې دغه جهاد په نوم پاکستان زموږ په سر پیسه اخیستی دا پاکستان خو خیر دغه جهاد په پاکستان ته ډېر کومکونه راغلي دي خو د هغوی نه ده اخیستې هغوی ته خو پاکستان چې دی ډېر زمونږ د پښتونستان په سر دغه هندوستان هم پیسې ورکړي دي پاکستان خو دا نه پوهېږي دلته خو هم کیریرزم دی په دې خبرو نه پوهېږي خو ما ته پته ده دا د روس پیسې چې راتلې د هغوی د مجاهدینو ته نه ورکولې ما ته یې خو نه دي راکړي موږ خو هلته دیره وو که نه موږ هم د ګلبدین دي غوندې دیره وو که نه ګلبدین دي سره د باچایۍ باندې هلته لاړه رباني دي چې دی د جایدادونو د موټرو کمې نه موږ چې راتلو ملنګان شوي نو موږ سره خو یو پیسه دا زموږ په جواب کې راغلی دي هغوی چې نه ورکوي خپله یې خوري هغوی خو بل چا ته پیسه ورکوي نه دی دوو کورونو ته یې ورکوي دی باندې مهربانه دي د پښتنو کوم دو کور دا د یو لیباغ دی یو ګلستان والا دي نور چاته ورکوي هغوی خو ټول هغوی وایي چې دی ته یې ورکوه دا نور دی ماړه ساته د پښتانه د دی ګډې بزي دي دی پسې به روان وي موږ یې نه ویل اجمل ولې دغه سره لاړه څه ورته وایي پرویز مشرف سره هغه ته د افغانستان حقیقت معلوم شو که نه هغه یو مشرف د دې د فوجي لیکټیټر و د هغه خبرې هغه باندې خیو لګېد او هغه لاړ پاکستاني منه هرڅه منه ولې لاړ هغه ته د خپل دغه بېهوده معلومه شوه د خپل افغانستان کې د پاتې کېدل هغه خو لیډر و ټیک تاسو د اجمل خټک خبره وکړه دې خبره کې څومره حقیقت دی چې هغوی ته مشرف صاحب افر کړی د صدارت داسې ده چې اجمل صاحب دا پروپیګنډه کوله موږ ما خپل ذاتي ما په یقین نه وو زه خو لطیف افریدي ورته راوستم چې راځه مړه تاسې پښتو دې نیولې ده زه نه راتلم ورته ما ویل چې دا سړی زه پېژنم دا کارونه هسې نه کېږي خو خیر زه هم ورسره وم ما ډېره موده پس بیا د جنرال دغه احسان نه تپوس وکړو جنرال احسان هغه وخت د عیسائی مشر بالکل چیف چې دا څه خبره وه احسان وایي هېڅ خبره نه جنرال احسان خبره ماته دا ده چې هېڅ د صدارت خبره هم نه وه د نیشنل سیکیورټي خبره هم نه وه صرف دومره و ما ورته چې بیا د پرویز مشرف د ټول نه مړومبی دی ولیده هغه وی په د مشرف مشر ورو هغه یو وخت په ایس یو په دا کې په نوخار تحصیل کې هغه وخت تحصیل و هغه وی چې د اجمل خټک ښه سړی دی او بس د سره ووینم بس وی د خپل رول په سپارښتنه باندې دی ولید هغه وی دغه و دغه لیدل دغه سفر نو شوی هغه هېڅ نه وشي نه زه څه ووایم نه ماته هغه وایي چې اول دې ته صدارت دا کېده خو اول به ماته پته وه زه د عیسائی مشر وم او هغه پښتون هم دی جنرال احسان د مردان هم دی بالکل هغه پښتون ماته خو احسان دا وي دا بیا ما په دې نوي کتاب کې لیکلی هم دی بالکل دې کې شته ښه نو په پښتنو په دې لیډرانو زمونږ د فوجي مشرانو اعتماد نشته کولی چې داسې مهمې څوکۍ دوی له نه ورکوي داسې ده چې د پاکستان دغه چې دی سټیټ سټرکچر دا بیلنس نه دی هیڅ شک نشته بیلنس دی کې یوازې پښتانه نه بلکې بلوچ او سندیان چېرته دي پکې هغه چې ورته وایي پښتانه خو بیا هم په فوج کې د خپل حصې نه زیات نمایندګي لري که نه د خپلې آبادۍ نه زیات نمایندګي پښتانه پکې لري او پاکستان کې خو فوج دی نو فوج چې کېدی نو یا پنجاب دی یا پښتون دی دا چې پښتون یې نه مني دا خو درته وایم چې څه ورته وایي دا چې دی موږ د پښتانه دا چې وایي د فوجیانو خلاف خبرې کوي روزانه پوهېږي خپل زوی یې فوج ته لېږلی هغه زه د یو سړي دواله لاړه وایي دا د پلانکي زوی دی بریګیډیر دی زړه مې دا چې وګوره ته په سټیج د پاسه یو څه وایي خپل زامن بیا دی فوج ته لېږي خپل لوڼه دی ته ورکوي خپل دغه لېږي دا خبرې دا کور زموږ د پښتنو بد عادتونه دي چې دوی نه موږ ځان نه خلاص کړو دا وایي چې څه وایي چې کوم ځای نه ګرېږي هغه ځای به ګرئ پښتانه خو دا خبره ده چې په خپل لور به هم پښتون ته فوجي ته ورکړي خپله خور به هم پښتون ته فوجي ته ورکړي بیا چې په بره پاسي په سټیج باندې بیا په فوج په خلاف خبرې هم کوي دا ته وګوره دا د افضل خان لاله دواړه زامن فوجیان وو د باچا خان فوج ته نه وتلی
دا ډاکټر خان صاحب فوج ته نه وتلی دا اعظم خان فوج نه وتښتېدلی دا ولې دا خو زمونږ یو بد عادت دی بل څه لرو نه پخوا به چې کنځلې کېدی وایي پلانکی قیوم خانې شه په سا بجې ځای نه چې څوک لاړه اوس وایي یا عیسی شه پخوا به قیوم خانې نو قیوم خانې نه بیا زه تشریح نشم کولی ځکه چې هغه وخت د دوی سطحه ډېره ټیټه وه اوس د دوی سطحه لږه لوړه شوه دوی سره بل څه شته نه چې بل څه ووایي بل الزام ولګوي دوی سره بل څه نشته حالانکه خپله چې ته وګوره ته چې دغه واخلې څه ورته وایي ډیټا واخلې د څومره خدای خدمتګارو زامن لوڼه او څه دا به ټول یا فوجان ته واده وي یا فوجان شوي وي یا څومره دي دا موږ د وطن کې موږ پردي خو نه یو په خپل ټول خلک او چل بس موږ ته دی صوفي صاحب دا یو پوښتنه م کومه چې تاسو به دا ابزرو کړي چې په پاکستان کې پښتانه او بلوچیان هغوی دا محسوسوي چې دلته موږ سره امتیازي سلوک کیږي موږ خپل نه ګڼلی کیږو دا سوچ ولې جوړ شوی یا ځکه جوړ شوی چې پاکستان اول ورځې نه موږ پاکستان خپل وطن نه دی ګڼلی نو ته چې یو ملک خپل وطن نه ګڼي نو بیا ګیلې څه معنی لري موږ چې خپل وطن دا خپل وطن وګڼو نو بیا به زموږ ګیله وي خو بل شان به وي نه نو ما به په څه وجه نه ګڼلی ما څه به څه زیاتې شوي نه تا سره زیاتې نه شوي تا سره دې خلاف پروپیګنډا شوې ده ته خبرې چې په دې خلاف څومره پروپیګنډا کړې دې شاته هندوستان و دې شاته افغانستان و دې شاته زموږ د نیشنلست لیډرانو دا ټول دې پروپیګنډا کړې ده او د دې پروپیګنډې زموږ په ذهن کې اثر کړی دی دا چې دا پښتانه سره ځینې سیمو کې زیاتې کېږي دې کې شک نشته بلوچ سره هم کېږي سندي سره هم بلوچ خو ډېر غریب دی بلوچ خو ډېر وړوکی دغه دی خبره دا نه ده خبره دا ده چې دا بیلنس کول غواړي دا سټیټ سټرکچر چې دی دې کې بیلنس دغه نشته ولې که پښتانه وګورئ په پښتانه په پاکستان کې د ټول نه خیراته دي په پنجاب نه پس څوک دي خیراته خلک پښتانه دي ته وګوره کراچۍ ته وګوره د سند ښارونو ته په کلو کې دی د دې پنجاب په دې کلو کې پښتانه ښارونه پرېږده دا ترنول چې تر ټول د پښتون دی نیم نه دی دا اوس چې کوم تحریکونه راوچت شوي دي که نه پښتنو کې نو دا قسمه تحریکونه بیا ولې جوړیږي چې پښتانه خیراز دي مقامي دغه خو دي که نه مقامي دغه اخبار دی مقامي څه ورته وایي زموږ عادتونه خو بیا بل شان دي د پنجاب غوندې نه دي د دغه غوندې مقامي دغه اوس په قبایلو کې خو زور زیاتې شوی دی که نه جی ولې هغه د هغوی قبالیت په وجه شوی دی هغه د هغوی په سوشل سټرکچر په وجه شوی دی اول به دوی وساته چې دا قبایل موږ وایو چې دغه دی سوات دی دغه شي مرچ شي سوات مو مرچ کوو قبایل مو نه مرچ کوو ځکه چې هغې ته افغانستان آزاد پښتونستان وي موږ وایو دا دې ته بټه دا به موږ ازادۍ هغې دا نتیجه شوه چې دا نن د قبایلو کې هر ځای نه خلک راله ډېره شو پکې او ټیررزم پکې خور شو په خپله پښتانه هم پکې او قبایلو هم پکې ټیررستان شو دا خو تاریخ دی او په دې سیمو کې همیشه اټلی به دلته پاتې شوی دی اټلی به دلته خپل کړی دی جرمني دلته کړی دی کمیونستانو دلته کړی دی روس دلته راغلی دی په دې جاپان هم کوشش کړی په دویم جنګ کې چې زموږ په دې قبایلو لارې انګریز وتنګ کړي دا خو دا سیمه خو انګریزانو ساتلې وه داسې بلکل همداسې وه ستاسو په خیال پاکستان ته جمهوریت ډېر زیان رسولی که امریت داسې دا جمهوریت او دلته جمهوریت په صحیح معنو کې هېڅ چرې نه دی پاتې شوی جمهوریت خو جمهوري پارټي مخې ته پرېږدي د پاکستان کې هېڅ جمهوري پارټي نشته دا موروثي پارټۍ دی دا د پارټو د خلکو نه زیات د خپل موروثي حیثیت ساتلو دپاره پارټۍ دی دی جمهوریت هغې ته وایي چې د دی موروثیت پکې څه ورته وایي پلا پولا شي دا مطلب دی چې پکې ژوندی هغې پکې ژوندی وي هغې ته د جمهوریت وایي نو پاکستان کې په اصلي معنو کې جمهوریت نه و نه پاتې شوی دی او نه اوس دی امریت په پاکستان کې ښې خواهی هم لرلي بدې خواهی هم لري اوس د ایوب خان وخت کې زموږ مغربي پاکستان ډېر ترقي کړې ده دا څه چې و دا خو ټول دا سټرکچر چې جوړ دی دا ټول
ایوب خان یې ښه دی دا د پی آی ای چې وه دا لولو ادارې چې وي چې هغه وخت کې ټوله دنیا کې مشهور وي نن د دې جمهوریت خوا او د خوا چې دی نو نن قرضداري دي او نن چې دی نو دغه دي څوک قبلاوي نه هر کال چې دی نو سوونه اربونه روپۍ دی خوري صرف خوري پیدا کوي نه دا د چا د لاسه شوي دي دا خو دا چې ځان ته جمهوریت پسند وي او زمونږ یو مشر به وي ریلوے منسټر وی یاره په سعودي عرب کې ریل نشته موږ ولې ریل وساتو یعنې ریل دي حتی ورسوو چې انګریزان ووایي چې سعودي عرب کې ریل نشته دا زموږ جمهوري خلک دی دی ذهن دغه دی چې وایي سعودي عرب کې هم ریل نشته چې ورته ریل ولې خراب دی دا ولې ستا په ریل دغه پښتون دی وایي چې دا په سعودي کې هم نشته دا زموږ جمهوري پسند دی دا حالات چې پیدا شوي دي دا او امریت خو د دې جمهوریت پسندو د لاسه راځي دا ایوب خان خو دې سیاسیانو راوست دا ایوب خان خو که تاریخ پوه دا ټول سیاسیان چې دی په مدد باندې دا دغه فوجیان راغلي دي نه نو چې ایوب خان ملک له دومره ګټه ورکړې زمونږ مشرقي پاکستان زمونږ نه بیا ودې جدا دی هغه هلته خو ظلم شوی دی خو مشرقي پاکستان کې خو ظلم و مشرقي پاکستان باید چې پاکستان کې عیسه نه وی ګرځېدلی جناح صاحب خو وی چې مشرقي پاکستان دی دغه بنگال هغه متحده بنگال غوښته هغه وی چې متحده بنگال چې دی دا د لیاقت علي هم ویلي و د بنگال کانګرس مشر سرت بوس د بنگال مسلم لیگ مشر سوروردي دوی دواړو فیصله وکړه دواړو تنظیمونو چې بنگال دی آزاد وي او بنگال دی یو وي چا مخالفت وکړه کانګرس مخالفت وکړه وی دا خو داسې دی دا د مسلم لیگ دغه ته ور داخلېدل دي څه ورته پارلر ته ور داخلېدل دي تاسو دا غواړئ کنی جناح صاحب خو چې کلکتې نه بغیر دغه هېڅ حیثیت نه لري بنګال حیثیت نه لري دا خو جناح صاحب خو دا فکر و دا خو دغه ومنله کانګرس پې ومنله دا خو کانګرس دا کړه دغه وجه وه چې هغه پښتونستان هم نه منه عملا خو موږ یې تحریک کولو ټیک د بټو صاحب باره کې مې یو پوښتنه کومه چې د هغې پھانسی چې کومه وه ستاسو په خیال دا ظلم و که نه هغه حقدار و هغه نه داسې غلطۍ شوې وي هغه غلطۍ خو ډېرې کړي دي یو غلطي خو دا د کانګرس د بنګال په سلسله کې د ټول نه لویه غلطي که بټو نه وی ولاړ د فوج یا خان سره بنګال نه جدا کېده خو بټو په دویم پوزیشن کې ځان قبلاو نه اپوزیشن ته نه ته هغه وایي چې نه ادھر هم ادھر تم کنی شیخ مجیب خو دا پاکستان نه ماتاوه دا پاکستان خو موږ مات کړ نو بټو نه خو دا غلطۍ د ټول هغه هېڅوک نه یادوي بیا وروستو چې دی نو هغه دا کسانان مزدوران دا یې رادا کړي دي او خو دا چې هغه د پھانسی قابل و دا غلطه ده پھانسی هېڅ وخت قابل نه هغه باید چې دی نو ژوندی پاتې شوی هغه باید چې د دې کې خپل رول لوبولی وی هغه ډېر انټلیجنټ سړی په پاکستان کې دوه لیډران پاتې شوي دي چې هغه ټول نه زیات تعلیم یافته وو یو سوروردي هغه بنګالی و یو دا بټو پاکستان دا دوه لیډران پیدا کړي چې دا تعلیم یافته وو په هر څه پوهېدل د دې نه مخکې وروستو بیا داسې جناح صاحب خو پرېږده خو د وخت نه لاړ غریب مړ شه ټیک وخت کمی هم دی بس اخیری یو پوښتنه دوه لرم چې انټي پاکستان سوچ دا څوک جوړوي دا وخت او دا ولې خورېږي دا انټي پاکستان سوچ خو د پاکستان جوړېدو سره جوړ شوی هغه کې چې دی نو خو مطلب دا چې هندوستان لاس هم دی د افغانستان لاس هم دی په هغې کې خپله دا زموږ د نیشنلسټانو لاس هم دی په هغې کې زموږ هغه چې محروم پاتې شي د هغه هم لاس هم دی او پاکستان کې د ظلمونه هم شوي دي دې کې هم شک نشته هغې هم ورته ممیز ورکړی دی نو انټي پاکستان ولې پاکستان یو حقیقت دی پاکستان اسانه باندې خو دا خو زما د کتاب خو د وګوري بنیادي دغه دی چې په هغه وخت کې چې شوروي اتحاد سوویټ یونین ژوندی و افغانستان کې حکومت د داود خان و انټي پاکستان و پښتونستان او په هندوستان کې د اندرا ګاندي حکومت و موږ یو شو موږ وایو چې دا به دا فوج به داسې کړو دا به موږ ته څه نتیجه واخیسته هغه پارټي مو بلاړه نیشنل پارټي چې کوم هغه یو صحیح پارټي و هغه ختم شو
موږ سب NDP مو جوړه کړه NDP هم څه شی نه و د شهباز مداري په کله کې ولی خان راغونډ شه نو او بله خبره ده چې پښتونستان نه پښتون دغه جوړ شه پښتونخوا جوړه شوه او داود خان ډیورنډ منلو ته راضي شه دا بله خبره وه چې زر کودتاو شوه هلته او دلته او هلته جی جی نور د دغې نتیجې څه وه انټي پاکستان ته موږ انټي پاکستان کړو هغې نتیجه موږ څه واخیسته دا خو زه خو درته وایم چې PTM ته هم زما دغه ده چې وروره تاسو زموږ د دې تجربو نه ولې نه اخلئ دا کتاب چې ما لیکلی خو تجربه ده دا د ولي خان نه غټ خلک دي دغه څه ورته وایي دا PTM والا دا ولي خان خو دا تجربه ده د هغه په قیادت کې شوې ده او د دې موږ دا نیسو اوس زه داسې ناست یم چې نه پیسه لرم نه سیاست کولی شم او نه دغه لرم ځکه که زه پاتې شوی اوس به مې دغه 2022 ګریډ کې به وم چېرته کېدای شي واسانه شوی په هغه خپل دغه چې پاتې شوی او اوس به مې دغه وه لکونو روپۍ پنشن به دا څه موږ ته څه واخیست او دې پښتنو ته څه جوړ کړ هېڅ دې جوړ نه کړ دې افغانستان ته څه جوړ کړ ټیک نو دا ځکه درته وایم چې دا غلطه دغه سوچ غلط دی ملکونه حادثاتي جوړ شوي دي تاریخي جوړ شوي دي نیچرل جوړ شوي ان نیچرل دا ډېرې اضافي خبرې دي ملکونه چې جوړ دي هغه باید جوړ وي هغې کې بیا اوسېدل پکار دي دا بنګال خو موږ خپله ټېله کړه کنې بنګال خو نه ټېله کېده دا خو هغې تاریخ خو بل دی خو موږ خپله ورټېل وه کنې دغه خو یو فېډرل لوز فېډریشن وخته ده اخره کې پښتنو ته څه پیغام ورکوي د پښتنو د سوچ باره کې د هغې د عمل باره کې او د دور حاضر باره کې پښتانه ضرورت د خلک وایي لیډر ته ضرورت لري پښتانه علمي انسټیټیوشنز ته ضرورت لري پښتانه ښه هسپتالونو ته ضرورت لري پښتانه ښه دغه تھنک ټینکس ته ضرورت لري پښتانه ښه سړکونو ته ضرورت لري پښتانه ښه ادارو ته ضرورت لري پښتانه فیکټرو ته ضرورت لري پښتانه کار ته ضرورت لري دا پښتانه چې ټول راوتي دي خو ګېډې دپاره راوتي دا ټول پنجاب باندې خواره دي په کشمیر باندې خوړې دي پښتانه دې سیدونو ته دوړي د دې دپاره دغه کول غواړي ها پښتانه کې پښتانه یعنی زه وایم چې د افغانستان پښتو زموږ نه زده کړې ده د پښتنو اصلي ټاډوبې دا زموږ پېښور ناوه ده په دې سلسله کې پاکستان موږ سره زیاتې کړې دی پکې دی د نیشنل ریډیو اردو سنټریک نیټورک جوړه کړې دې کې پښتو د یې رکړه باید چې دا دې ته توجه شي ځکه چې زموږ یو سیکشن د بل چا نیریټیو په مخ کې بوځي چې هغه چا هغه د پاکستان په حق کې نه ده ټیک پاکستان باید خپله نیریټیو کې دا د پښتنو دغه ځای په ځای کې حالانکه ډیولوشن شوی دی صوبایي خود مختارۍ راغلی دي ولې په نیشنل نیریټیو کې نه ده راغلی نیشنل نیریټیو کې لږ تبدیلي راوړي او هغه کې چې دی نو دا زمونږ دا نیریټیو هم ځان سره یو ځای کړي ټیک شو ډېره مننه کوو جمعه خان صوفي صاحب تاسو موږ له ټایم راکړه قدرمنو نن پروګرام کې جمعه خان صوفي صاحب زمونږ میلمه او موږ د هغې ډېر ټایم واخیسته کوشش هم وکړو چې یاره ځینې نوی سوچ تاسو مخې ته راوړو د ځینې نوو خبرو نه تاسو خبر کو د افغانستان او پاکستان د اړیکو باره کې هم چې څه حقیقت دی هغه ستاسو مخې ته کیږدو دې سره سره کم چې ما ته لار ښیي د سیاست په میدان کې کم چې ما په کاروي د هغه خلکو د سوچ نه هم تاسو خبر کو خو چونکې د پروګرام ټایم موږ سره کم وي نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې بیا هم د دوی نه چېرته ټایم والو او د دوی سوچ بیا تاسو سره ملګری کو چېرته چې حاد اوسئ د الله په امان